تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم دویم کال د هجرت یو اهم میشن او یو اهم کار چې نبی صلی الله علیه وسلم عملا په جهاد کې مصروف شولو او باقاعده مدینه منوره نه د 314 کسانو یا د 314 یا 13 کسانو قیادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کولو راووتلو. نبی علیہ السلام ځان نه مخکې یو 2 کسان قتل لېږلي وو او ویل مخکې لږ لاړ شئ تاسو معلومات وکئ چې ابو سفیان ډله خو تېره شوې نه ده. دا 2 کسان چې کله رالل نو دوی وایي چاته خبرې به نه کوئ، تپوس به داسې نه کوئ، حالات یې زده کړئ. دا دواړه چې رالل دوی په خپل منځ کې هم خبرې نه کولې، بل چا سره هم به نه کولې. دا یو جنګي احتیاط و. یو 2 زنانو د اوبه وړلې 2 جنکۍ وې او د یو بل نه څه غوښتل. د یو بلې جنۍ ورته وویلو چې را ما څه شیزونه تیار کړي دي، ته ما نن پیسې راکړه، ابو سفیان قافله به بله ورځ تېرېږي نو په هغې باندې به زه را شیزونه خرڅ کړم، تاله به پیسې درکړم. بس دا دواړه پوه شو په خپل منځ کې چې قافله نه ده تېره شوې. نو واپس نبی صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راغله چې قافله نه تېره شوې، د دې زنانو د خبرو نه دا اندازه ده. د اطلاعاتو طریقې کار هم دا و. نبی صلی الله علیه وسلم دا خپل صحابه کرام او اسلامی مجاهدین دا په 15 حصو باندې تقسیم کړي او دا یو جنگی تدبیر دی، جنگی سکیم دی، جهادي طریقې کار دی. یو تا مقدمة الجیش وی، د لښکر مخکینی حصہ دا ډېر جرار او بهادر خلک وي، یوه حصه دا جوړه کړې وه او بل د لښکر او د مجاهدینو ښی طرف والا چې هغې ته جیش الیمامه یمین والا ویلی شي، چې ښی طرف والا ګروپ ځان له او ګس طرف والا ځان له، یو ګروپ شاته او یو چې دی جیش القلب چې کوم اهم افرادو هغه به د دې 3 وانو لښکرو د ګروپونو په دې منځ کې باندې منځ کې به وو. دې شاته والا به زیات طور حفاظت کولو به. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپلو ملګرو تقسیم په دې انداز کړو او د مسلمانانو سره چونکې دا د جهاد د جنگ په نیت نه راوتي، مسلمانان په دې نیت راوتي چونکه ابو سفیان سره 40 کسانو، د ابو سفیان 40 کسانو ورسره او 1000 اوښانو باندې دوی سامان تړلی و او ډېر مالیت والا و، ځکه چې 50,000 دینار والا مالیت و او 1000 اوښانو ورسره. دا قافله به مونږه پر 300 نه زیاتو کسانو باندې مونږ را قابو کړلی شو به. نو داسې د اوښانو تعداد د مسلمانانو سره 80 او یاو 70 اوښانو ورسره او په دې ترتیب باندې وو چې په هر اوښ باندې به 3 کسان مقرر شوي وو. یعنې په یو اوښ باندې به 3 کسانو سورلي او په یو ځای به نه وه، په یو وخت باندې به 2 سورلي کوله، په اوښ باندې یو به د هغې مهار نیولی او روان به و. ځکه د 3 کسانو ناسته په اوښ باندې دا زیاتی او ظلم دی. نو مسلمانانو ترتیب جوړ کړی زناور سره هم ظلم ونه شي، ځکه په اسلام کې د حیواناتو هم حقوق شته دی. نو اوښ باندې به 2 کسان وبه او یو کس به مهار نیولی او روان به و. په لاره کې بیا 2 آسونه مسلمانانو ته میلاو شوي دي، یعنې 70 چې دی او یا اوښانو 2 سره آسونو. د آسونو مثال په هغه زمانه کې د ټینک و، لکه په دې زمانه کې ټینکونه دي. اس به دغه شان کردار کولو په جنګ کې. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره په خپله باندې علی رضی الله عنه ورسره په اوښ باندې په دې ملګرتیا کې ابو لبابه غالبا دی ورسره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې کله د ښکته کېدلو نمبر به
دې دواړه به ورته ویل چې الله رسوله خیر دی ته مه کوزېږې موږ به ستا په نمبر کې به کوشو. نبی علیه السلام ورته دوه خبرې وکولې. یو خبره یې ورته وکړه زه ستاسو نه بوډا خو نه یم ستاسو په شانتې ځوان یم تللی شم کمزوری نه یم. دویمه دا چې څنګه تاسو د ثواب طلبګار یئ دقه شان زم د ثواب طلبګار یم که نه زم د ثواب په نیت باندې په عادت تلل غواړم. نبی صلی الله علیه وسلم سره دغه دوه اسونه او یو څو تورې وي چې هغه هم داسې ډېر زیات کار والا نه وي او 70 اوښانو د مسلمانانو سره. مسلمانانو ته خو اندازه وشوله مسلمانان ښه په قلاره قلاره باندې راتل جلتي نه کوله ځکه چې موږ مخکې ورسېږو بیا به هغه ته پته ولګېږي به نو آرام آرام سره راتلل. ابو سفیان هم ډېر هوښیار او جرار سړی و دا ډېر ماهر و جنګونه یې کړي وو تاجر هم و دنیا یې کتلې وه. ابو سفیان په څه طریقه باندې د بدر د دې مقاماتو د لارې معلومات وکړل چې دلته خو څوک مسلمانان نه دي راغلي. د چې معلومات وکړل نو خلک ورته وایي چې موږ خو څه نه دي کتلي هسې یو دوه کسان موږ کتلي وو چې په اوښ باندې راغلي وو و دا موږ ته اندازه نه شي چې دا څوک وو. نو ابو سفیان دومره مهارت د عربو د خلکو چې دی ویل چې هغه کم اوښان دلته تېر شوي د هغوی به پچې کړي وی پچې ماله راوړئ چې هغه پچې چې کړلې که نه هغه ویل دا یثرب مدینې خلک وو ځکه د اوښانو په پچو کې د کجورو اډوکې هغه بیا موندل او په مدینه کې به زیات تور خلکو څاروو ته یا اوښانو ته کجورې ورکولې به ویل دا په پچو کې چې دی کجورې دا د یثرب والو. او ابو سفیان ته اندازه وشوله چې دا ما تقریبا محاصره کیدونکې دا یم محاصره شوې ده خو دوی یو بل کتلي نه وو. نو ابو سفیان خو یو کار دا وکړو چې دی د شمال په طرف باندې په ځای باندې دی مغرب طرف ته روان شو مشرق طرف ته روان شولو لاره د مغرب طرف ته روان شولو د لاره بالکل بدله کړله خپل جنگي طریقې کار باندې. او یو کس یې داسې بیا موندلو د غفاري قبیلې نه چې هغې ته به زمزم دغه نوم و هغه ته ویل تعالی به زه ځم نو اجرت درکمه او ته ډېر په تیزۍ باندې لاړ شه مدینې ته مکې معظمې ته اطلاع ورسوه چې هلکه که راونه رسېدلی نو ټولو خلکو مالونه لاړل ځکه دا مشترکه کمپني وه د هر چا شیر و په دې کې حصه وه پکې د مکې د هر فرد حصه وه په دې کې. نو ګټه مټه او پیسې هم لاړلې او ده ته اجرت مقرر کړو په عربو کې د چا سره به کم مزدورۍ باندې خبره وکړه هغه به په ایماندارۍ سره کوله. دا زمزم د غفار قبیلې فردو دی په اس باندې په 3 ورځو کې ورسېدلو مکې معظمې ته. دته د رسېدلو نه مخکې یو بله اهمه واقعه شوې ده. عاتکه ابن عبدالمطلب دا د نبي صلی الله علیه وسلم ترور وه او غالبا په دې وخت کې دا نه و مسلمانه شوې. عاتکې خوب وکتلو د دې زمزم د رسېدلو نه مخکې په مکه معظمه کې او چې خوب یې وکتلو نو عباس رضی الله عنه مسلمان شوی نه و خپل رور یې راوغوښتلو چې ما یې ناشنا خوب کتلی دی او د دې مکې په خلکو باندې څه افت او مصیبت را روان دی. هغه ویل څه خوب دی کتلی دی؟ ویل زه په خوب کې ګورم چې د پلانکي ځای وادي غونتې وه خوړ غونتې دی دلته یو کس راغلی دی او دلته آواز کوي چې هغه په آواز کې وایي ای هلاکېدونکو او داسې څه الفاظ وایي چې تاسو باندې تباهي را روانه ده په دې 3 ورځو کې یا په 3 ورځې پس دغه ده یا اهلو ثعلب دی که داسې اواز د هغې ویستلی دی اواز هغه کس وباسي ویل بیا چې سلک ساعت پس په خوب کې ګورم دقه فرد دی او دا د بیت الله چت ته ختلی دی او د بیت الله په چت د پاسه هم دقه چغه وهي چې ای د مکې خلکو په تاسو باندې آفت او مصیبت را روان دی. ویل چې بیا ګورم نو دا د جبل ابي قبیس دغلته یو غرو ویل ګورم په هغې باندې ولاړ دی دغه چغه وهي
او بیا د غر نه یو غټه تیږه راواچوله او چې د غر یخ ته راورسېدله نو ټوټې ټوټې شوله او د مکې د هر کور فرد ته یوې وچره د هغې نه لاړه ده یو یوه تیږه چې جدا دې نه تیږې څومره جدا شولې هر کور ته یو یو تیږه ننوتله یو چره لاړه کورونو ته عاتکې ویل دا خوب مې کتلی دی نو عباس رضی الله عنه خور و هغې ورته ویل چاته مه وایه خوب او هغه ته اندازه وشوله نو داسې وشوله چې لبید او دغه نه دا په مکه معظمه کې دا مشران د یو بل دوستان به وو نو عتبه د عتبه زوی ته غالبا د هغه سره دوستانه وي بس به تګ راتګ هغه ته ویل چې ما خور داسې خوب کتلی دی چې پته نه لګي په دې مدینه کې څه کېږي هغه د عتبه زوی چې دی د لبید ته ده وویلو نو لبید بیا خپل پلار عتبه ته وویلو چېرې د عباس خور چې دی عاتکه خوب کتلی دی داسې او داسې څه پریشانۍ والا غوندې خوب دی دا خبره ورو خوره شوله ایسته او ابو جهل هم د دې خبرې نه خبر شو ابو جهل ډېر خراب سړی و او نبی علیه السلام ورته ځکه د دې امت فرعون ویلی ډېر خراب سړی و د هغه د خباستونو موږ اندازه نه شو کولی څومره خبیث انسان و دا داسې بیا کله خبر شو ډېر خراب رد عمل ښکاره کو عباس فرمایي ما په بیت الله کې طواف کولو بل دې په مکه معظم په بیت الله شریف کې ناست و په دې خوب باندې په خپل منځ کې بحث کولو ویل ما ته ویل لکه عباسه چې کله طواف مکمل کو بیا ما خواله راشه دا سره مې کار دی ویل ما ویل چې ټیک ده ویل طواف چې ما مکمل کو ورله ویل چې ورله ما ته ویل چې لکه تاسو کې خو پیغمبران سړي خو هم پیدا کیږي او ښځې پیغمبري در پکې پیدا کیږي په تاسو بنو هاشم باندې چل شوی دی چې کله د پکې سړی پیغمبر وي کله د پکې ښځه پیغمبره وي او دا تاسو خوب داسې دا څه مسله ده ما ورته زه خو نه یم خبر بالکل مې ځان نه غرضه کړل ما ته خو پته نشته ما ته ویل چې عاتکې خوب کتلی دی نو ستا خو محمد هم پیغمبر شوی وراره دی وزې خور هم پیغمبره شوله دا خوبونه ګورو دا خبرې کوم غیره تاسو کوم غیروئ ورته ویلې که په دې درې ورځو کې څه ونه شو کتاب به لیکمه چې د عربو په عربو کې د ټولو نه زیات دروغجن خلک بنو هاشم بني عبدالمطلب دي کتاب در باندې لیکم او دا په دې ټول عرب کې بدنامومه د ټول نه دروغجن خلک دا دي کله وراره وي زه پیغمبر یم او کله پکې ښځه پیدا کېږي داسې ډېر سپکې سپورې وویلې عباس فرمایي ما چې اوس د سره لاندې وځمه داسې جنګ شروع کې به شي چې بیا به خاتمه به نه کېږي او په ځان مې خاموش کو ویل زما نه دې بې عزتۍ نه زنانه خبر شوې د بني عبدالمطلب خلک خبر شولو او زنانه راغونډې شوې ما ته یا ستا بې عزتي کړې ده د خاندان ابوجهل بې عزتي کړې ده دلته خو خاموش نور نه پاتې کېږو او دوی ویل چې دا خو د دوی سپکوالی کړی دی زنانو پسې هم خبرې کړي دي عربو دا خبره ډېره بده ګڼودله به عباس ورته وویل چې ما ورسره داسې جنګ کولو خو بهرحال حالات داسې نه دي په دې وجې نه ما خاموشي اختیار کړله ویل چې دا خبرې او عباس ته خو ویلو ویل زه عباس فرمایي زه له کور نه بیا راوتی یم او ګورم داسې یو د بیت الله شریف ته روان یم او یو تیز آواز وشولو زمزم مې نوم دی او د غفار قبیلې سره مې تعلق دی او ابو سفیان د طرف نه پیغام ویمه چې هغه پسې محمد صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو راوتی دی که راونه رسېدلی مادونه هم لاړل خو چې کم سړی به داسې راتلو نو هغه به یو څو کارونه کول یوې داسې کړو چې هغه خپله پوزه کړې وه دا په عربو کې یو طریقې کار چې کم سړي به اهم خبر راوړلو اما د خپل پوزه ماته کړې وه وینه به ترې بهېدله دا خپله پوزه ماته کړه وینه وبهېدله بل په عربو کې د خبرې د یقین دپاره دا خبره وه چې دا کپړې هم لرې کړې وې بلکل شرمګۍ ښکارېدلو او په عربو کې داسې بده خبر نه وه هغوی به شرمګهونه دي چې عربو کې یعنې سړی به بلکل بربنډ و دا به څه بده خبره نه وه په هغوی کې بلکل یې کپړې لرې کړې وې بربنډو او خلکو چې وکتلو چې دا خو زمزم د غفار قبیلې سړی دی پوزې ماته دا دی نښه ده دی کپړې هم لرې کړي دي دا د دې خبرې نښه وه چې زه په تاسو پسې صحیح اطلاع راغلی یم چې دوکه خبره نه ده
په حرم کې هم دا आवाज وکړلو چې ابو سفیان تاسو قافلې والا پسې راغلی دی قافلې محاصره کیدونکې ده او ځان ورسوئ نو ابو جهل خو د مکې معظمې سردار او ټول نه غټ مشر دی د بیا आवाज وکړلو خلک را جمع کول شروع شولو عتبه او شیبه ولید او دا مختلف خلک چې دی دا سردارانو تیارول شروع کړل او د دې په دې نیت باندې چې موږ به زو خپله قافله به راخلاصو یعنې اطلاع دا وه چې خپل مالونه بچ کولی خپل ابو سفیان بچ کولی 40 کسان دي زموږ ټول پیسې د هغه سره دي ټول مالیت یې کړه واغستل مسلمانانو غرض شو به نو داسې 1300 کسان تیار شو 1400 کسان تیار شولو په دې کې یو فرد دی چې هغه امیه بن خلب چې دی نه تللو ابو جهل د بس یو چې لکه ته ولې نه ځې سردار یې د خپلې قبیلې ته نه ځې نو هغه وی چې یاره بس سعد ابن معاذ راغلی و که نه د دوستو دی مدینې ته لاړ نو سعد دلې کره به شپه کو سعد به راغی دوی کره به شپه دوستانه وه نو سعد ابن معاذ طواف کولو عمرې له راغلی و نو ده سعد زه عمره کول غواړم ده ورته ویلو چې چلې د غرمې په ټیم کې څوک نه به طواف وکړي سعد ابن معاذ د غرمې په ټیم کې راوتی دی طواف کوي ابو جهل پې راغی ویل چې هلکه دا څوک دی هغوی اسرب نه راغلی دی مېلمه دی هغه ویل دا خو موږ پابندي لګولې چې موږ د مکې خلک د مدینې خلک به نه پرېږدو دلته نو سعد ابن معاذ هم ډېر زورور خلک وو ما ابو جهل چې کله خبرې تیزې کړلې ما ورته ویل چې ته به ما نه راځې به ته به شام ته ځې که نه به دې لار خو دې په ما ده والله چې ټول خلک درنه کېنوم ته به څنګه ځې په مدینه باندې به ویل امیه ابن خلف راته ویل چې هلکه ابوالحکم دی ما ویل چې دی پېژنم چې دا ابو جهل دی ابوالحکم د هغه لقب و ما ورته تم چپ شه ستا متعلق نبی علیه السلام ویلي چې دا به زه وجنم امیه به زه وجنم ویل دوی تک زړ شولو امیه خپلې ښځې خواله تلی و پریشانه کور ته راغلو ښځې ورته ولې پریشانه ویل ته خبر نه ویل سعد راته ویلي دی چې پیغمبر علیه السلام دا به زه وجنم او دا خو د مکې د خلکو 100% یقینو چې نبی علیه السلام کومه خبره وکړي هغه بلکل سچه خبره دی یقینو ښځې هم پریشانه شوله ښځې ورته ویل چې به ځان حفاظت کوم د پیغمبر خبره خو ټیک منوي نه خبره ټیک نو امیه بس جنگ نه تلو هغه ویل بس دغه مې د قتل ورځې دي نو ابو جهل پسې ورغی ده خو هغه ته حل نه شو ویلی که نه چېرې د دې وجې نه نه ځمه هغه بس عذر نو داسې و چې په دې عربو کې ځانه څه طریقې وي لکه ته چې چاته دلته پیغور ورکوې که نه وایي لکه بنګړي وله راوړئ بنګړي واچوه معنا ځانه ښځه جوړه کړه بنګړي واچوه کور کې کښېنه په عربو کې داسې یو خبره وه چې هلته یو بوټی غوندې و هغه چې دا زنانه ناویانې کېدلې د زنانو به خپل ځان ته هغه لوګی کولو د بدن نه بیا خوشبو تلله چې د بدن نه مې بدبوی نه ځي چې خاوند رانه نفرت ونه کړي زنانو به یو خاص قسم لرګی و هغه به ځان ته لوګی کړو نو هغه به ډېر وخته پورې دا زنانه بدن به او هغه بلکل مشهوره دا وه چې دا د زنانو هغه سړو نه لګولو نو دغه ته ابو جهل دغه ته اواز وکړو ویل لکه ورشه هغه پلانکې لرګی راوړه چې ورته لوګی کړو او چې دا خوشبو هم ده پسې ونښلي مطلب دا چې بس ښځه یې نو ښځو ګوی په بنګړي واچوه امیه ته یې دا پیغور ورکړو ویل لکه لرګی وله راوړه چې ورته لوګی کړو چې خوشبو ته خیږي عرب خو بیا ډېر غیرتمن خلک وو پیغورونه به یې نه منودل امیه ښځې ویې شابه که دغه راواله ویل نور دې پیغور ته نه شم ټینګېدلی او امیه چې دی د ابو جهل سره روان شولو خو دا یې ښځې ته ښځې ورته ډېر مې غور چې مزه نبی علیه السلام خبره خو ته یاده ده ده ورته لرې لارې کې به واپس کېږم به ده به ډېر کوشش وکړو د ابو جهل ډېر چالاک او عیار سړی و چې امیه به چېرته هم رسېدلی هلکه پاتې نه شي که نه لوګی به ته لرګی لوګی کومه امیه تر دې حده پورې بیا بدر ته رسولی او هلته بیا مردار شولو د نبی علیه السلام خبره ټیک وه هلته یې مړ کړلو دا د نبي صلی الله علیه وسلم بیا چې دوی کله ووتل د مکې نه مکې معظمې نه دا خلک ووتل نو بیا 1400 کسانو دوی ډېر مسافت طی کړی دی بدر ته تقریبا نږدې دي ورته اطلاع راغله چې ابو سفیان
ابو سفیان چې کله مدینه ته راورسېد نو خط یې ولیکلو فورا یې کس له ورکړو حساب وکړه د مکې په خلکو پسې ورسوه چې زه راورسېدم بس راځئ خبره حل شوله خط چې کله ابو جهل ته ورسېدلو چې هلکه ابو سفیان خو مکې معظمې ته سره د قافلې ورسېدو مسلمانان را بچ شولو او څه خبره پاتې نه شوله نو بس ته راځئ چې ځو په خپل منځ کې د مکې معظمې مشرکان چې دی هغه په اختلاف شو عتبه وویل چې بس جي بس ما ابو سفیان تر د پیغمبر سره کار یې سره و جنګونه کوو چې ابو سفیان هم د خپل مالونو حفاظت لپاره نو ابو جهل ته خبر ورسېدله چې عتبه دا خبره کوي هغه هم دغه خبره ویدله به هغه لرګی راوړو چې لوګی کو ورته بنا ده ته بنګړي واچو عتبه هلته غلی کړلو دا خو دی نه بېغیرتوب خبره کوي که نه دا خو له زنانو خبرې دي مونږ راغلي یو خپل بدل بالو نو داسې و چې د ځینې قبیلو خلک پکې و داسې نو 300 کسان د ابو جهل نه واپس شول هغه ویل چې موږ د جنګ په نیت نه یو راغلي موږ د خپل مالونو حفاظت لپاره راغلي وغه لاړل 300 کسان ته واپس پاتې شو را واپس رالل 1000 کسان چې دی دا به بدر ته ورسېدل او مسلمانان هم تقریبا بدر ته د دوی نه وروسته راورسېدل د یو سره خان هم ډېرو ځکه چې ابو جهل ویلو ویل مونږ ځو دوی چې کله تلل نو ځان سره د پکنیک غونتې طریقې کار کړی و خان ځان سره د قرو حلالولو دپاره روان کړي و بله چې وینز یې ځان سره روانې کړې وي چې کمې زنانه جینکۍ داسې وي چې هغوی به تمبلونه وهل ډولکي به یې وهل سندرې به یې ویلې نو هغه مغنیې زنانه هم ځان سره وین دې ځان سره روانې کړې وې ویل زموږ خو پروګرامونه پاتې دي ویل موږ به ځو به خو خان به حلالوو جینکۍ به سندرې وایي تمبلونه به ولې موږ خپل محفلونه سجاوو به دا تاسو باندې چلو وشو داسې موږ واپس ځو نو ابو جهل په ډېر لوی دغه کې و په ډېر لوی بدماشۍ کې و ډېر لوی نشه کې و او د عاتکې خوب چې دی هم تقریبا پوره کېدونکی دی ځکه 3 ورځې د عاتکې خوی چې 3 ورځې پس ته مصیبت دی 3 ورځې پس دوی وتل په دې دوران کې خلکو کوشش کړی چې دته را خوب یاد کړي چې عاتکې خوب کتلی و خو دې طرف ته توجه نه کوله بس الله پاک یو فیصله کړې و یوم الفرقان الله پاک حالات جوړول خپل قوت او خپل طاقت ښیي الله پاک اوس د مسلمانانو طاقت نه ښیي ځکه مسلمانانو سره طاقت نشته دی نو سره هتیار شته نو خان شته نه اسونه شته نه افراد ډېر دي بل طرف ته د مکې د خلکو بدماشۍ ته وګوره ځان سره سندرغاړي جینکۍ هم راشي هغه زموږ کلچر دی لکه زموږ دا خلسرې هم دغه شان دي کوي چې هلکه د یو بل سره چې وایي هغه یو بل سره موږ ثقافتي تبادله کوو زموږ یو بل سره ثقافتي تعلقات دي تاسو به زموږ کره ډمان رالیږئ موږ به تاسو کره جینکۍ ډمان درلیږو به یو بل کره به یې ګډو نو دا د ابو جهل قاتل دا غم په هغه زمانه کې کړي دي دا د نبی صلی الله علیه وسلم د راتلل بدر ته رسېدل او بیا د کافرو رسېدل بدر ته بیا دومره اهم واقعات په دې کې راغلي دي نور هم ډېر شی واقعات په لارو باندې راغلي دي مختلفې خبرې راغلي دي بهرحال د ټولو خبرو احاطه کول بیا خبره ډېره اوږدېږي بس ډېر زیات اوږدېږي اوږ به ګورئ الله پاک په بدر کې خپل قوت او طاقت ښیي مسلمانانو نه لکه مسلمانانو زما طاقت دومره نه مسلمانانو طاقت نه و افراد هم نه و خان هم نه و اسونه هم نه و هتیار هم نه و الله فرمایي زما قوت او طاقت په تاسو ګورئ چې بدر کې ما خپل قوت او طاقت څنګه وښودلو او قرآن شریف هم په هغې د هغې تذکره کړې ده او قرآن ویل چې کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله الله فرمایي تاسو به وګورئ چې څنګه چل کوما لک خلک و لک گروه لک کسان بے قوت خلق بے سر و سامان خلق څنګه په بدماشانو او په طاقتورو خلکو باندې څنګه غالب کوما څنګه غلبه ورکوما او دا اصل الله تعالی یو قانون دی چې الله پاک چرته هم کافر ذلیل کړي دی نو په غټ قوت نه دی واره په کمزوري قوت دی واره دی نمرود هم په وړو کې قوت والا شی فرعون هم په وړو کې قوت والا شی ابو جهل ته هم ټول مسلمانان را مخامخ نه کړل هتیار نه ویل دا په لږو خلکو زه مړ کوم به لږ قوت باندې دا چې د دنیا څومره سپر پاور طاقتونه وي الله پاک د کمزورو خلکو نه د هغه ذلت او رسوایۍ سره مخامخ کړي بیا
دا چې دا کله سوویت یونین او دا روسیانو او دا روسیانو که تاجکستان هم اغستلو ازبکستان هم اغستلو او خلکو به ویل چې هلکه روسیان چېرته ننوځي بیا ویستل ګران دي او دا وي او دا وي او دغه افغانستان ته راننوتلو او د افغانستان بسترو سامان چې نه ورسره ټمبمو نه ورسره مزایلو اسم ورسره نو او د دې کمزورو خلکو په لاس باندې الله پاک د ابوجهل غونتي شکست چې دی روسیانو ته ورکړلو او نه لس ملکونه الله پاک آزاد کړل وی داسې سپر قوت په دقه شان د کمزورو د بېسرو سامانه مجاهدینو په لاس والا شکست ورکومه ولې ورې کړلو خلک وی دا امریکې جنګ د امریکې مفادات په دا به وي ګورې په یو خبره کې دا غیر مسلم مفادات به وي خو د هغه مفادات په دومره ډېر نه چې څومره مسلمانانو مفادات وي الله وایي د خپل قوت او طاقت لپاره تاسو پاکستانیان نه ګورئ د افغانان نه ګورئ تاسو څومره لوی قوت او طاقت مې امریکې که پکې مدد کړی دی او امریکې د خپل مفادات لپاره کار کړی دی هغه به هغه خپل ذهنیت ښودلی وي مسلمانانو د امریکې د مفاداتو لپاره جنګ نه دی کړی چې خلک ویل مړه امریکې دا خو امریکې والا جنګ دي دا امریکې پکې مفاداتو د امریکې پکې خپل مفادات هغه پکې خو مسلمانانو د امریکې د مفاداتو لپاره مجاهدینو جهاد نه دی کړی جي چې کوم مجاهدین په افغانستان کې به شهیدان شو که نه او بل طرف دا نور مرتد او دا کافر به کله مړه شولو نو دومره غټ فرق به چې په یو روډ او په یو ځای کې به پراته وو دا کافرو والا خلک به پړسېدلي وو څښا شوي به وو کارغان به وراتلل ما په خپله کتلي دي او چې کم سړی به شهید و د مجاهدینو به و بلکل داسې به پروت و کله تا به ویل چې د ده نه وسروه وتلو نه به پړسېدلی و نه به وله میږی راغلی و نه به وله کارغه راغلی نه به چې 20 ورځې نه چې میاشت به هم پروت و او کال به برون روغ رمټ او داسې ګرم به پروت وي تا به د لاس کم طرف ته اړو به اوړېدلو به نور ته څه به مونږ لکه مونږ نور څه ووایو دا الله پاک خپل قدرتونه او خپل طاقتونه د افغانستان په جهاد کې مسلمانانو ته ښودلي دي خو موږ داسې دی چې موږ خلکو دوکه کړلو نه وایي دا خو د امریکې جنګ و هلکه دا اوسنی جنګ د چا دی اوس د امریکې جنګ دا د روسیانو دی که دا د چا دی اوس دا اوس امریکا راغلی که نه د روس په شانې کافر خلک دی ظلم کوي دوی د ده خلاف ولې اوس خبره نه کوي د اصل کې د امریکې او د روس خبره نه ده دا د کفر د مرګرتیا خبره ده زه هم چې په دې وخت کې اوس هم څوک د هغه جهاد افغانستان مخالفت کوي یا د دې جهاد خلاف کوي د امریکې خلاف دا په حقیقت کې بېایماني ده د دې کې ایمان نشته دی چې جهاد نشي کولی مخالفت یې مه کوه چې موږ جهاد نشي کولی مخالفت یې ولې کوو نو داسې ده چې الله پاک دا قانون دی چې الله پاک غټ قوت په کمزورو خلکو باندې همیشه وهلی دی او تاسو به وګورئ دا امریکا به انشاءالله دا به دړې وړې کېږي او دا به ډېر بېعزتۍ سره انشاءالله د روسیانو نه به زیات ذلت سره به د الله پاک د دې وطن نه او د ځمکې نه به وباسي به او د مسلمانانو تحفظ به الله پاک کوي دا به ذلیل او خوار کېږي به خو زموږ د ایمانونو ښه امتحان دی که نه چې الوا خوره دا به ټول عمر الواګانې خوري جهاد نشي کولی او خیراتونو بر سر کې ناست خیراتونو ته لګېدلی مړي په خیرات کې ناست دي او بل خیرات کې ناست دي او لکه دا ډوډۍ دې وخوړله پسې یو چکۍ ګوړه او پسې وخورم دا سنت دي دا به کوم ځای کې سنت راغلی چې دا بیا به په سته بستره کې د مولوي صاحب په شانتې ننوځه پوس کمبل کې چې جهاد مو وکړلو پستو بسترو کو خوبونه کول پستې الواګانې خوړل او دغه شان به پستو قالینو باندې منځونه کول چې موږ پې ناست یو دې ته جهاد نه وایي ښه استاد ته وایم ځان ته وایم تاسو کولی شئ مجاهدین یې مونږ مولیانو کار ته خرابوي مونږ بس خلک راته خواته حلوا کوي استاد جي دا حلوا خوره دا سنت ده استاد جي دا حلوا پسې خواږه پسې سنت دي مونږ خو حلوا خواره یو بس مونږ وایو چې جهاد نشي کولی لکه د جهاد خلاف مه کوه بس ته خپله حلوا خوره که نه ښه په دې پستو قالینو باندې پستو بسترو کې ګرځه او خوبونه کوه بس حلوا جهاد خلاف مه کوه جهاد خلاف به نه کوي د جهاد نشو کولی مخالفت چې حمایت نه کوي مخالفت ولې کوي دا پکې چا جهاد راویستی و هلکه ته پکې چا مسلمان راویستلی ته خپل د مسلمانۍ سرټیفیکیټ پیش کولی شي لکه څوک پیش کولی چې د خپل زه مسلمان یم د ما سره دا سرټیفیکیټ دی سرټیفیکیټ به مال امریکا راکوي یا به ما د دې وطن خړسري راکوي چې ما ته څوک سرټیفیکیټ راکوي چې ته مسلمان یې نه ما له شریعت سرټیفیکیټ راکړی دی چې افغانستان جهاد و دا قرآن ویلی دی د ټولو مسلمانانو اتفاق په دې خبره باندې
د افغانستان جهاد د روس خلاف هم جهاد د امریکای خلاف هم جهاد دی قرآن او حدیث سرټیفیکیټ راکړی دی موږ له د دې وطن د خړسرو د بیمانو سرټیفیکیټ انډو ضرورت نشته دی او کته سرټیفیکیټ ورم تر خپل مسلمانۍ سرټیفیکیټ راکته تا د مسلمان به ربانه جنازه وکما او کته سرټیفیکیټ نه بهش کې به جنازه نه بده خاخو بیا مونږ وایو زموږ خپل مکولا وهي ورنه تب خپل ایمان وبایلې خپل مسلمانی به وبایلې بیا دا سره زم په معاشره کې کله ناکله خلک زیاته کوي موږ ډېر ځب خپل ډېر خاموشي اختیاروم او کله ناکله وایم چې یو ځل یو فتوا ورواچو زما خپل سوچ دار چې موږ فتوا بنه لګو ټول خلک مسلمانان ثابت ولکه تعال واخوري او دا بل د مړی الواخور دی دا بل دغه چې په پښتو بشترو خبونه کوي استاد ځان په پښتو جان نمازونو باندې نه تم مسلمان خیر دی زه تار جنت ټیکدار نه ما خو ته ما اسلام نه ولي وباسي په جهاد باندې تر امریکای د مفاداتو لپاره جنگ کوي استاد هغه هم زره بیا راوباسم تر چاره مفاداتو لپاره لګیایي دا سره چې زموږ د مسلمانانو کوتاهي ده لکه زه د دیني کار حمایت نشم دیني کار نشم کولی مخالفت یې ولیکه حمایت یې نه کوي مخالفت کو خاموش پاتې شه ته خپل کار کوه بل خپل کار کوي دا الله پاک خپل قدرتونو او طاقتونو به د بدر په جنگ کې موږ انشاءالله سبا له ووایو به بیا کله جنگ ختم دی بیا د الله قدرتونو ته ګوره الله پاک دې زموږ په زړونو کې جهادي جذبه بیداره کړي والله دې موږ کې شهادت شوق را پیدا کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا